عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به طوفان رالی یا به سیلۍ راله یا به سختې هواګانې رالی یا به ورېځ راله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې به د خفګان اثرات ډېر په اسانه باندې ښکاره کېدل. خفه به و، تکلیف به ورته. وایي ما ترې تپوس وکړه چې کله چې ورېځ راشي خلک خوشحاله شي چې باران را باندې کېږي ګرمي، او چې کله ورېځ راشي نو تاسو خفه شئ. کله چې سیلۍ راشي خلک خوشحاله شي چې د الله رب العزت یو نعمت ته ورسي نو خلک خوشحاله شي په هغې باندې. او چې کله سیلۍ راشي تاسو په مخ مبارک باندې خفګان ښکاره شي. دا ولې؟ وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل شاته امتونو کې داسې ډېر امتونه تیر شوي دي چې کله به ورېځ راله نو دوی به خوشحاله شو چې ګوره په موږ باندې ورېځ راله اوس پر باندې باران کېږي. سیلۍ به چې کله راله دوی به خوشحاله شو چې زه زمونږ بدنونو ته راحت میلاو شو. وایي د هغه سیلۍ نه به پې الله رب العزت دغه اور به پې رالی، هغه سیلۍ کې به الله رب العزت اور په دیو باندې راوړ. طوفان به پې رالی دوی به یې ګزار کړه، فصلونه به یې له خراب کړه، عذاب به پې رالی. دقه رنګې وایي قوم عاد ته وګوره. قوم عاد داسې و چې ورځ پې کله راله دی خوشحاله شو چې زه په موږ باندې به اوس باران کېږي. دی ټول راووتل، الله رب العزت پې د هغه ورځې نه اور نازل کړه او هغې ټول یې وسېځل، نیس او نابود یې کړه، داسې هر څه خراب کړه او داسې هر څه وسېځل ګویا چې په دغه ځای باندې 100 کاله څوک پاتې شوی نه دی. نو ای عایشې زه یېرېږم په دې باندې هسې نه چې ورځ راشي په موږ باندې د ورځې نه اور نازل نه شي، اور باران په موږ باندې ونه شي. دا څوک وایي؟ دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي. دا هغه پیغمبر دی چې الله رب العزت ورسره وعده کړله چې ای پیغمبره تر څو پورې چې ته په دې قوم کې زه به ستا امت له ستا قوم له به زه عذاب نه ورکوم. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وعده شوې وه، لیکن بیا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د الله نه څونه یېرېده. سره د دې چې پیغمبر دی، سره د دې چې وعده ورسره شوې ده چې عذاب به نه راځي، بیا هم د الله رب العزت نه څونه یېرېږي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه وه چې کله به سیلۍ راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دعا کوله. فرمایل به چې اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت. یا الله زه ستانه سوال کوم، اللهم انی اسألک، یا الله زه ستانه سوال کوم خیرها د دې هوا د دې سیلۍ د خیر سوال دنه کوم، و خیر ما څه چې په دې کې د هغې د خیر سوال دنه کوم، و خیر ما ارسلت، یا الله چې څه دپاره د هوا رالیږلې ده د هغې دپاره نه د خیر سوال کوم. وایي بیا یې وفرمایل چې و اعوذ بک، او یا الله زه ستانه پناه غواړم، و شرها د دې په هوا کې چې کوم شر دی ضرر دی پکې، یا الله زه د دې پناه غواړم ستانه. و شر ما، یا الله څه چې په دې هوا کې دي مطلب عذاب دی دغه رنګې نور تکالیف دي پکې، یا الله د دې نه موږ وساتې، زما امت وساتې. و شر ما ارسلت، یا الله دا هوا چې او دغه رنګې څه د شر دپاره رالیږلې شوې ده، یا الله ما هم ترې وساتې امت هم ترې وساتې. دا دعا به چا کوله؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا د سیلۍ د طوفان دغه رنګې د نورو سختو هواګانو د باران د راکېدو نه مخکې چې کوم ګړز ګړزي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله داسې حالت و نو سخت پیرېده. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله به بار ته ووت کله به دننه راته، بیا به کله بار ته ووت کله به بیا دننه رالی، په مخ مبارک باندې به دغه تکلیف او د یرې هغه سار ښکارېده. دا د نبي کریم علیه الصلاة والسلام طریقه وه. څومره یېرېده؟ نو د عایشه رضی الله تاسو ما وایي